بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون درنو مینوالو کتونکو السلام علیکم. باور لرم چې روغ جوړ به یې، خوشاله به یې. ګرانو کتونکو دا وخت په خیبر ایجنسی کې دغه د پښتنو چې کوم دغه عدالت لګیدلې دی د هغې دویم ورځ ده، 12 اکتوبر دی. اولته کې ولاړ ما ګڼ شمېر خلک دي، تاسو لیدلی شئ. سلسله پرون شروع شوې ده، خو دغه راتګ چې دی نو هغه نن هم د پرون نه زیات دی او ګڼ شمېر خلکه د قافلو په شکل کې را روان دي. وروستو به دغه جرګه هم شروع کیږي، تقریرونه به کیږي او دلته کې به د مشرانو سره خبرې کومه. دلته چې کوم دا خلک دي د دوی سره به هم خبرې کومه چې د دوی دغه په حوالې سره څه نظر دی، څه رکاوټونه ورته دي دلته کې په راتګ کې، بیا ورته دلته کې څه رکاوټونه دي، دغه د حکومت له طرفه څه رکاوټونه دي، یا علاقایي خلک ورسره مرسته او تعاون کوي که نه کوي. دغه حوالې سره به هم خبرې کوو، ځکه چې دلته کې خلک د بلوچستان نه راغلي دي، د کراچۍ نه راغلي دي، د سوات نه راغلي دي، د بونیر خلک هم دلته کې شته دی. یعنې زه به دا ووایم چې په پاکستان کې چې چرته چرته کې هم پښتانه دي او یقینا چې اواز ټولو ته رسېدلی دی، دغه نو هغوی راغلي دي، دلته کې کیمپونه لګولي دي او دغه وختونه دلته کې تېروي. راغلی دی نو خلک ډېر په اسانۍ را روان دی او راورسېدل. منیر صاحب، ستاسو شعرونه په سوشل میډیا باندې ډېر زیات یو چرچه ده د هغې او وینې ته اوبه وایه که ژوند کوي. دا هغه شعر و چې د هغې نه تاسو د شهرت بلندو ته ورسېدلي یئ. د نننۍ غونډې په حوالې سره که څه شعرونه مو ته یاد وي، لیکلي وي تازه، نو زموږ د کتونکو سره هغه لږ شریک کړئ. یاره شعرونه خو مې تازه نه دي لیکلي، خو دغه دوه درې شعرونه چې دغه تازه دي چې واړه دي که زلمي دي که زاړه در روان دي، خیبره ډلې ډلې پښتانه در روان دي. واړه دي که زلمي دي که زاړه در روان دي، خیبره ډلې ډلې پښتانه در روان دي. که مړه د قام په ننګ شي ستا په غېږه کې نو خیر دی، زما سره یو څو یاران خواږه در روان دي. ډېر ښه، ډېر ښه. خوشحاله یم چې دغه پښتانه راټول شوي دي، راجرګه شوي دي. الله دې وکړي چې دغه پښتانه ټول عمر دغسې جرګه وي، هغسې په یوه ډله کې وي، ډلې ډلې نه وي. نو زمونږ کامیابي او زمونږ امن او زمونږ صحت او زمونږ تعلیم هم په دغه یووالي کې دی. که چېرې موږ راټول شو او ریاست ته ووایو چې موږ یو یو، موږ ته دا مشکلات دي، دا مسلې راله حل کړو، امکان لري چې حل شي انشاءالله. منیر صاحب، زموږ کتونکو ته چونکې هلکان دي رومانیت خوښوي، نو که څه غزل ورته ډالۍ کو؟ غزل به ورته دغه ووایم چې لکه باز په لوړو غرونو باندې ګرځه، سور د خلکو په ذهنونو باندې ګرځه، یو بې سره لیونی دی مرید شوی، اوس د پنجو په سرونو باندې ګرځه، واپسي د زړه د کوره وتی نه شي، په څلورو دیوالونو باندې ګرځه، د باچا خان فکر خان ته رسول دي، په حجرو او جوماتونو باندې ګرځه، منیر جانه و به ایمانه بې له مانه ګرځه ګرځه په ملکونو باندې. ډېره مننه منیر صاحب، وخت هم راکړه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. کومې لارې دي چې د خلکو دغې جرګې ته زموږ پښتانه روان دي، هغه لارې بندې دي. نو عوامي نیشنل پارټي دغې ته په کوم نظر سره ګوري، ځکه چې خلک ته ډېر زیات مشکلات دي. داسې ده چې عوامي نیشنل پارټي چې کله په پښتون تحفظ مومنټ باندې ریاست د طرفه بیان ولګېدلو، نو عوامي نیشنل پارټي په هغې باندې خپل دریځ ورکړی دی. زموږ مرکزي صدر ایمل ولي خان یا صوبایي قیادت ما په خپله باندې چې کوم دی د اسمبلۍ په فلور باندې د دې غندنه هم کړې ده او دا ورته ویلي دي چې یو پرامن تنظیم، یو پرامن تحریک د پښتنو د حقوقو لپاره مبارزه کوي او د تېرو 22 کال نه چې کوم دی خصوصي طور باندې په قبایلي اضلاع کې پښتانه د بدامنۍ ښکار دي. زمونږ چې کومه دی زخمي استو، دردېدلي استو، زمونږ شپږ اتیا زره پښتانه چې کوم دی دا شهیدان شوي دي، زمونږ کورونه ړنګ شوي دي، زمونږ معیشت تباه شوی دی. نو دا ځوانان چې راپاڅېدلي دي دا خو د امن په خاطر راپاڅېدلي دي، نه یې اوسه پورې چې کوم دی د ریاست کوم قانون او آیین په لاس کې اخیستی دی او نه یې کوم
باندې کوم غیر قانوني او غیر عیني اقدام کړی دی خو بیا هم د دې ریاست چې کوم پالیسي ده هغه په جنگ باندې ولاړه ده جنگي اقتصاد چلی په دې ریاست کې زموږ په وینه باندې کوم دی د دې اقتصاد روان دی نو موږ هغې ته دا پیغام ورکوو چې په بندیزونو باندې چې کومه دی ته د چا فکر او سوچ نشي بندولی دا پورم د تحریک دی دا به همدغه شان د جاري او ساري که په بندیزونو باندې چې کوم دی چېرته خلک خاموشه کېدلی شولې نو په نیب باندې پابندي لګېدلې وه په پیپلز پارټۍ باندې پابندي لګېدلې وه نو اوس پورې به چې کومه دی 55 کاله پس هم چې کوم دی عوامي نشل پارټي په میدان نه وی ولاړه خو په بندیزونو باندې چې کوم دی د حق اواز کله هم نشي دباوېدلی نو موږ د هغې भरपूर مخالفت هم کړی دی غندنې هم کړې ده او د دې پښتون تحفظ مومنټ چې کوم زلمي دي ننګیالي هغو سره کلک ولاړې شي اچھا تاسو څه ګورئ چې دغه پښتون قومي جرګه چې کومه ده دغه په د پښتنو چې څومره هم پښتون بیټ دی زموږ شاوخوا کې پښتانه دي دغې په یووالي کې به څومره کردار ادا کوي د پښتنه قوم چې کومه مسلې دي کومه بنیادي مسله د امن ده په هغې باندې به څومره اثر ورځوي د وخت فکر دا دی چې چونکې د تېر 40 کالونه پښتونخوا وطن کې او په قبایلي اضلاع کې د بدامنۍ دا کیسه شروع ده او ډېر په انجینر طریقه باندې چې کوم دی زموږ دا وطن دا تباه او برباد کړلی شولو نو مسایل د قام د چې کوم دی ډېر سنجیده راپېښ دي ډېر درانه مسایلو ته راپېښ دي د هغې لپاره ضروري دا ده چې د پښتون قیادت په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا شي د پښتنو خپل منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا شي بغیر د ملي وحدت نه چې کوم دی دې مسلو اوارول زما خیال نه دی دا به ډېرې زره وارې شي خو بیا هم دې جرګې نه موږ دغه توقع لرو چې مشران به راځي هغه به کیني خپل اجتماعي فکر او خپل اجتماعي دانش به شریکوي او د هغې په رڼا کې به چې کوم دی کوم چې زموږ د دې وطن اوس معروضي صورتحال دی موږ ته چې کوم مسایل راپېښ دي په دې ریاست کې چې کومه دی موږ د کومو ستونزو سره مخ یاستو د هغې په رڼا کې به چې کوم دی پرېکړه او فیصله کوي نو د هغې پورې موږ هم انتظار کوو کوشش به وي انشاءالله تعالی چې دا جرګه سرته په امن سره ورسېږي مهرباني تاسو ډېره مننه خو خوشحاله اوسئ نثارباز صاحب یو خدای راته ووایي چې د باجوړ خاورې خصوصا په دې جرګې لپاره وینې ورکړې یو ځوان یې دې ته عطیه کو خو دا ده چې په دې غونډه باندې یو اعتراض کیږي د حکومتي خلقو له طرفه چې دې په دې جرګه کې د پی ټي ایم څخه خاص غونډه کیږي نو په هغې کې د افغانستان جنډې لهراویږي او دغه یو خدای ووایي چې که چېرته کې خلک د وینو قرباني ورکوي بل طرف ته په دې کې بیا د انټي سټیټ هغه ایلیمنټ مخې ته راځي نو تاسو دا نه ګڼئ چې دغه وینې چې دا کم ځوانان ورکوي دغه کم د ځوانونو د ځانونو دغه نظرانې پیش کوي دغه به هسې رایګاه لارې شي بسم الله الرحمن الرحیم تا چې څنګه سوال وکړو یو خو د ټول پنډال کې وګوره افغانستان ملي بیرغ چا نه اوچت کړی خو بیا هم څوک ملي بیرغ اوچتوي نو په دې باندې اعتراض ولې پکار دی دلته خو چې کوم دی موږ وینو چې په اسلام آباد کې خلک د فلسطین جنډه به راخلي د کشمیر جنډه به راخلي دلته د نور ملکونو جنډې به راخیستي په هغې خو چېرته چا اعتراض ونه کړلو خو که د افغانستان ملي بیرغ چېرته یو چا په مینه باندې راوچت کړو چې زموږ د پښتنو لوی کور دی نو په هغې باندې بیا اعتراض کېږي نو دغسې چې کوم دی زما خیال هغه پښتو کوي اوبه خړول دي اصل مسله او اصل مدعا دلته دا ده چې دا قام د دې ریاست نه امن غواړي او امن چې کوم دی د دې ریاست د ملیټري اسټابلیشمنټ پر دي چې موږ ته په تحفظ او امن راکوي دا په عین کې د هغو ریسپانسیبلیټي او ډیوټي ده خو چې کله موږ د امن لپاره خبره کوو کله موږ د خپلو وسایلو د اختیار خبره کوو کله موږ د بلاک ګاډونو خبره کوو کله موږ چې کوم د میسنګ پرسن خبره کوو کله موږ د خپلو معدنیاتو خبره کوو نو بیا دا قسمه پروپاګانډې او دا قسمه چې کومه دی تعویلات پیش کېږي چې یاره دا انټي سټیټ ایلیمنټ دي هېڅوک انټي سټیټ ایلیمنټ نه دي دلته چې کومه دی څوک هم چې دي نو دا پښتونخوا د پاکستان برخه ده او د پاکستان سره موږ په یو عمراني معاهده تړل شوي یو موږ وو چې په دغه عمراني معاهده د عمل درآمد وکړلی شي دوی خو چې کله هم څوک د خپل حق خبره کوي د خپل حق تپوس کوي نو دوی په جل چې کوم دی د بغاوت او د غدارۍ ټاپې ولګوي نو دا د بغاوت او د غدارۍ ټاپې ډېرې زیاتې زړې شوې ځکه سن 47 نه شروع دي او 2024 را روان دي نو دغه ټاپې چې کوم دی ختم شوې دي ورسره نو دا فیکټرین هم بندول پکار دي چې نور تر چا ته د غدارۍ د بغاوت سرټیفیکټونه ورکړي ځکه چې دا د 40 کروړه مو شریک ملک دی په دې کې بلوچی دی پښتون دی سندی دی پنجابی دی سرایکی دی کشمیری دی او د ټولو قومونو په دې ریاست باندې یو شان حق دی بیا زه په غني وطن کې پیدا یم خدای پاک ماته چې کوم دی د دنیا وسایل راکړي شتمن وطن دی په دې شتمن وطن کې چې کوم دی موږ ولې چې کوم دی د غربت ژوند تېرو موږ ته په خپلو وسایلو باندې اختیار ولې نه راکول کېږي موږ ته چې کوم دی خپل حقوق په دې ریاست کې ولې نه راکول کېږي دا جدوجهد خو د دغه دپاره روان دی دا جګړه خو د دغه دپاره کېږي نن چې ټول
د مختلفو پارټو سیاسي ګوندونو مشران را روان دي، علما کرام را روان دي، مشران را روان دي. نو همدغه دریځ دي چې د دې مسلو د حل لپاره چې کوم دی یو میکانیزم جوړ شي، د هغې دپاره چې کوم دی یو تګلاره جوړه شي او د هغې دپاره شریک جدوجهد وشي. نثار صاحب بل سوال دا کوم چې عوامي نیشنل پارټي په دې ایشو باندې په ابتدایي دور کې چې کله منظور پښتون دوی له ورغله نو ستاسو د صوبایي صدر میر افتخار حسین سره زما خبرې شوې هغه کلیر نه وه. نو وروسته داسې وجوهات جوړ شو. تاسو هم د پښتنو په نوم باندې سیاست کوئ، د عوامي نیشنل پارټۍ خبره کوم، خپله خاوره خپل اختیار خبره کوم، دوی هم د پښتنو چونکې دا خو سیاسي تحریک نه دی، یو د یووالي تحریک دی. نو بیا داسې څه وجوهات جوړ شو چې تاسو د دوی سره په لاره باندې روان شوئ؟ داسې ده چې عوامي نیشنل پارټۍ د قامي تحریکونو یا چې کومه دی د ملتپاله تحریکونو مور د مور. عوامي نیشنل پارټۍ د خدای خدمتګار تحریک تسلسل دی. همدا خدای خدمتګار تحریک تسلسل باندې 2 ځل د ریاست پابندي لګولې ده. 2 ځلې چې کوم دی 3 ځلې د دې ټول قیادت جیلون ته تللی دی او 1900 کاله قیدونه ترتیب شوي دي. زموږ د قیادت نه چې کومه دی جایدادونه ضبط کړي شوي دي، تارچر سیلونه کې چې کوم دی اخیستل شوي دي، خو موږ د خپلې خاورې د مقدمې نه شاته شوي نه یو. د دې خاورې مقدمه چې هر څوک وړاندې کوي هغه پښتون تحفظ مومنټ دی، هغه بله پارټي ده، بل تحریک دی، بله جرګه ده. څوک هم چې د خاورې مقدمه وړاندې کوي او د خاورې په خیر تمامېږي، عوامي نیشنل پارټي به ورسره چې کوم دی په کلکه ودرېږي. تاسو وکتل چې اول چې کومه دی د دې جرګې حمایت عوامي نیشنل پارټي مرکزي صدر ایمل ولی خان وکړو. تر اوسه پورې اپیشلي چا د دې جرګې حمایت اعلان نه و کړی، لکه په خلکو یې خوف و. دا چې کله په دې جرګه باندې برید وشولو د عوامي نیشنل پارټي دې غندنه وکړله. زه د شنبې په پلور راپاڅېدم، ما د هغې غندنه وکړله. ما د صوبایي د وفاقي حکومت نه چې کوم دی دې پوښتنه وکړله چې تاسې په کوم جواز باندې په دې فورم د زلمو باندې چې کوم دی تشدد وکړو، تاسې ولې زموږ زلمي چې کوم دی شهیدان تلل، تاسې ولې چې کوم دی هغه زخمیان تلل، تاسې ولې دا ظلم او بربریت کوئ. عوامي نیشنل پارټي الحمدلله چې کوم دی په دې اړه شاته شوې نه ده. عوامي نیشنل پارټي په فرنټ لاین ده. پرون هم تاسو وکتل چې صاحب د عوامي نیشنل پارټي ټول قیادت راغلی او نن دا په خپله باندې د عوامي نیشنل پارټي مرکزي صدر ایمل ولی خان را روان دی د پنډال کې بلک سات پر شریک شي او به چې کوم دی د خپلې پارټۍ د رژیم کېږي او د قام د حق خبره چرته کېږي، د امن خبره چرته کېږي، د وسایلو خبره چرته کېږي. د عوامي نیشنل پارټي به چې کوم دی یو قدم مخکې رواني ان شاء الله تعالی.